نو دغه ټیم کې به د دې خلکو انجام وګورئ چې کله ورته فرشتې وفرمایي چې روح ترې راوباسه. څه مطلب و؟ د ده دا روح به راوځي نه د بدن نه. کم ظالمان چې دي د دې د بدن نه به روح نه راوځي، دا به دې په زور فرشتې راوکاږي، په زور باندې ډېر په خطرناک حالت کې به د دې نه روح وځي. چې ته د بد انسان نه به کم شکل کې ساه اخلي هغه شکل راته وموښیه. وي دا به هم برداشت نه کړي. ورته وي نه زما زړه غواړي ما ته وښیه. بیا پله مخ که چې مخ یې کو دې پله ته یې وکتل دنګ لوړ سړی غټ غټ ویښته غټې غټې داړې چې ده ورته وکتل ابراهیم علیه السلام برداشت یې ونه کړی شو بېهوشه راپرېوت. او بیا وفرمیل چې بدکار سړي ته الله هېڅ قسمه سزا نوره ور نه کړي بالفرض، جهنم ورته ور نه کړي، جهنم کې اونه سوځي، د قبر عذاب ورله ور نه کړي، د هغه دپاره صرف ستا د شکل لیدل کافي، دا سزا ولا پوره ده. روایتو کې راځي چې دومره خطرناک په دومره خطرناک کیفیت کې د ده نه روح اخلي چې سړی یو مضبوطه جاړه غنه یو جاړه هغه د انسان کولمو ته وردن نه کي په دې خوله باندې، او کولمو سره سږي آینه د هر څه وباسي ونخلي او دا په زور باندې راوکاږي. موسی علیه السلام فرمایي چې داسې چې سړی د ژوندي څیز نه سرمن وباسي په ژوندوني باندې، نو د دې نه زیات تکلیف انسان ته په ځنکدن کې ملاویږي. حضرت نوح علیه السلام زوی حضرت عیسی علیه السلام قبر ته ودرېږي قم باذن الله، د الله په حکم راپاسه. هغه راپاسېد چې کله د نوح علیه السلام زوی سام غالبا سام نوم و د هغه چې راپاسېدو نو دا ویښتې سپین و سړی ځوان ورته وی دا ویښته دې ولې سپین دي؟ وي دا نیم ویښته مې د ځنکدن سختۍ سپین کړي دي. وي دا نیم ولې؟ وي دا چې قم باذن الله مې چې قیامت شو، دا نیم ویښته مې د قیامت ته ویرې نه سپین شو. ورته وی دنیا ته راتلل غواړې؟ ورته وی په یو شرط چې ځنکدن سختي وپکې نه. او بیا وفرمیل چې زما دپاره د الله نه سوال وکړه چې دوباره الله په ما باندې د ځنکدن سختي رانولي. څومره وخت چې کوم دی د نوح علیه السلام د ابراهیم علیه السلام نه مخکې تېر شوی دی. عیسی علیه السلام د نبی علیه السلام تقریبا شپږ نیم سوه کاله پراخو. نو څومره زمانه به دې کې تېره شوې وه. هغه وی چې کله زه وفات شویم څومره وخت زما په دې قبر کې وشو، تر اوسه پورې د ځنکدن هغه سختوالی هغه تریخوالی زما په مرۍ کې. وی الله ته سوال وکړه چې په ما دوباره ځنکدن سختي رانه ولي. نو الله دې موږ دغې سختۍ نه بچ وساتي.